بل طرف ته د مذهب د هغې نه د امت مسلمه د لرې کولو دپاره محنت شروع دی. او بله ورځ تاسو وکتل چې اسلامي جمهوریه پاکستان کې په انډس یونیورسټي کراچۍ کې د شیطان پرستو اجتماع وشوله. شیطان پرست هغه ګروپ دی په پاکستان کې چې خلق شیطان طرف ته رابلي، جهرن او علانیتا د شیطان طرف ته دعوت ورکول او د هغې دپاره اجتماع د پاکستان په تعلیمي ادارو کې منعقد کېدل. علماو، دیندارو، اسلام پسند ورونو د توحید مورچه کلکه ونیسئ، د رحمان د عبادت مورچه کلکه راټینګه کړئ، د ختم نبوت مورچه کلکه راټینګه کړئ. هر طرف نه یلغار شروع دی، د هغې په پشت باندې امریکا ولاړه ده، د هغې په پشت باندې اسرائیل ولاړ دي. او بیا په هغه اجتماع کې په فرنټ باندې لیکلي دي چې کوم کس راځي را دننه کېږي هغه ته وایي وی سیټن از اګري ود یو، شیطان ستا سره ډېر خوشحاله دی، شیطان ستا سره دوستي کول غواړي. ای د رحمان بندګانو، په پاکستان کې شیطان پرستۍ دپاره دعوت شروع دی. ولې غافله ناست یئ؟ ولې خاموشه ناست یئ؟ او زه په دې موقع باندې قاري صاحب مبارک ته، د دې پوره ټیم ته، دلته د جمعیت علماو د عالمي مجلس قائدینو ته او د جمعیت طلبه اسلام ځوانانو ته دا درخواست کومه چې را روان کال دپاره د مردان اجتماع کوو، د هغې نه مخکې به یوه اجتماع مونږ د دې مردان په ټولو کالجونو کې هم کوو انشاءالله. ځوانان مو د کفر په سرحد باندې ولاړ دي، د هغې په عقیدو باندې حملې شروع دي. علما او مبلغین ورونو ویښ شئ او بیدار شئ. پاکستان د دنیا په 198 ملکونو کې هغه دویم نمبر ملک دی چرته چې د الحاد او د دهریت او د ایتیزم آنلاین د ټولو نه زیات ریسرچ او مطالعه کیږي. ورنه وګورئ دا رپورټ په ګوګل باندې نن هم موجود دی. نن خلق راځي مونږ ته وایي دلته خو قادیانیان نشته، تاسو د عالمي مجلس والا او تاسو جمعیت علما والا ولې دا کانفرنسونه کوئ؟ زما محترم ورونو، دنیا ډیجیټل ورلډ دی. د هر یو ځوان په لاس کې چې کوم سمارټ فون موبایل دی په هغې باندې د ربوه ټایمز د طرف نه قادیانیانو خپل پرچار شروع کړی دی. ګو کې د هغوی دا پرچار از روی قانون پاکستان ممنوع دی. مونږ خو تش لاس یو، قانون مو جوړ کړی دی، امپلیمنټیشن یې نشو کولی. د ملک ریاستي ادارو ته وایو چې په سوشل میډیا باندې څومره چینلې دي او څومره ایپس دي او هغه د قادیانیت او د دهریت تبلیغ او پرچار کوي، د آیین پاکستان تحت دا ممنوع دي. دوی باندې لاس ور واچوئ، دا منع کوي. او کوم قادیانیان چې په پاکستان کې اوسیږي او د 50 کالو راسې هغې د پاکستان آیین نه مني. نن سهار چې زه راتلم ما ته د سوات د یونیورسټۍ یو سټوډنټ وایس کلیپ را ولیږلو، وی زمونږ په کلاس کې دا خبره کېدله، زمونږ سرجي دا ویل چې دلته د قادیانیانو شهري حقوق ولې نه تسلیمیږي؟ دا هم د پاکستان شهریان دي، نو که د اقلیتو حقوق تسلیمیږي نو د قادیانیانو حقوق ولې نه تسلیمیږي؟ ما ته وی مفتي صاحب د دې څه جواب ورکو؟ تر اوسه پورې زمونږ او ستاسو د ځوانانو ذهنونو کې دا خبره لا نشته او هغې ته په کلاس رومونو کې خپل لیکچرران او پروفیسران صاحبان داسې قسم شکوک او شبهات په ذهنونو کې ورچوي. د وخت تقاضا دا ده چې په هر کالج او په یونیورسټۍ کې د رد الحاد په نوم باندې یو کانفرنس وشي. د وخت تقاضا دا ده په هر کالج او یونیورسټۍ کې د ختم نبوت د دفاع او د تحفظ په نوم باندې کانفرنس وشي او ځوانانو ته موقع ورکړلی شي. ستاسو په توحید او ختم نبوت باندې څومره شکوک او شبهات دي د دې علماو نه وکړئ چې دا علما تاسو مطمئن کي. ما ورته ووی قادیانیان هغه د پاکستان آیین نه مني، قادیانیان خپل ځان اقلیت نه تسلیموي چې په کومه ورځ باندې هغوی په پاکستان کې خپل ځان اقلیت تسلیم کو، په هغه ورځ باندې چې په پاکستان کې د هندو کوم حق دی دا به قادیاني ته میلاو وي، په پاکستان کې د سکھ کوم حق دی دا به ده ته میلاو وي،
خو کو دې ځان ته مسلم کمیونټي په پاکستان کې وایي او د آئین پاکستان نه مني، بیا دا په ریاستي ادارو باندې یو سوالیه نشان دی. کو څوک غر ته وخیږي او ټوپک په لاس کې دی او ته د پاکستان د حکومت رک نه مني او ته د هغه خلاف 10 اپریشن کې یو اپریشن د هغه خلکو خلاف هم په پاکستان کې سرچ اپریشن وکا، څوک چې آئین پاکستان نه مني، څوک چې د آئین پاکستان آرټیکل 106 او 260 نه مني،